د انسان په زندګۍ کې یو کار داسې نشته چې هغه د اسلامي دفعاتو نه بار دی. مثلا اوبس کې نوبه به په درې ساګانو کې، اوس درې ساګانو اوبو څکلو کې فلسفه څه ده؟ که دې نه خبر شي حیران بشي. یو بله مزیداره خبره تاسو ته عرض کوم. سړی ته انګې ورشي، انګې تاسو ورته څه وایي؟ پرنجې ورشي یا انتروشه ورشي. مسله دا ده چې چا انتروشه واچولو نو هغه به وایي چې الحمدلله، او هغه اوریدونکی به وایي چې یرحمک الله. موجوده د جرمني ساینسدانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا سړی چې انتروشه واچي په اسلام کې د الحمدلله ولی وایي. دې کې څه راز دی؟ نو د زړه ماهرانو په دې ریسرچ کړی دی چې دا زړه چې دی دا ستړی شي، چې ستړی شي نو د ودرېدو ته آماده شي. نو زړه چې ودرېږي نو بیا خو سړی مړ کېږي. نو د هغې دپاره انګې ورشي، چې انګې ورشي نو هغه انګي سره بیا زړه حرکت وکړي او روان شي. نو دی الحمدلله وایي چې خدای شکر دی چې زما اړه دې د ودرېدو نه بچ کړو. نو اورېدونکی به وایي چې الله دې په تا رحم وکړي چې تا خدای پاک د اړه د ودرېدو نه بچ کړو. یعنی انګې قدر څه دی چې په هغې کې هم د اسلام دومره لویه فلسفه ده. اوس دا اودس وګورئ، سړی اودس کوي، په اودس کې خپې وینځي، لاسونه وینځي، مخ وینځي. په دې کې څه فلسفه ده؟ خو سړی د خوله کنګال کړي او بس په مانځه دې ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي، او د مانځه له دې اودس کوي نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه اورجي. په دې مخ چې د څومره ګناه کړي نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ته ټوله توی شي. په دې خپو چې دی چرته ګناه پسې رواني او تلی نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لري شي. د سر مسې سره که په دې سر کې د څه غلط تصورات کړي نو خالی لون لاس په سر راخکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا د دنیا فایده ده، او د آخرت فایده دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي نو د ده د اودس اندامونه چې دي مخ او سر او لاس او خپې دا به د څوارلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي، او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي؟ وای به دا هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کولو. بله فلسفه پکې دا ده چې سهار مونځ دی وکړو او بیا د ماسپښین منزله دی تیاری وکړو، نو چې د ماسپښین مونځ دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د سهار مونځ دی خدای قبول کړو نو ځکه د ماسپښین د مونځ توفیق درکړو. ماسپښین دی وکړو د مازیګر د مانځه تیاری دی وکړو، چې مازیګر مونځ دی وکړو نو دا یقین وګڼه چې د ماسپښین مونځ دی خدای قبول کړو.
دغه سي د ماخام والا حدیث کې راځي چانه چې د مازیګر منځ قضا شو نو د دې دومره لویه ګناه ده لکه چې د ټول کور وران شو بال بچ تبا شو او سیلای پراله او د دوهای ملنګ پاتې شو یو د مازیګر منځ قضا کېدو باندې نور مانځنه بل مانځه پورې چې الله توفیق درکې نو دا یقین وګڼه چې خدای دې دا منځونه قبول کړه بیا عزیزانو حدیث کې دام راځي چې سړی هره ورځ درې منځونه کوي دوه کوي درې نه کوي څلور کوي یو نه کوي دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړي نو د اسلام په هر شي کې یو خاص راز دی نن مسلمان قوم دا ټول شعائر د اسلام چې دی هغه خپل لاندې پېمال کړي روټۍ خوري په دې کې اسلام روټۍ خوري په خلاص به خوري او بیا به په دې درې ګوتو خوري په درې ګوتو به خوري بیا په درې ګوتو چې خوري دا هم سنت طریقه ده بیا چې روټۍ خوري نو بسبعه امعاء به نه خوري دا څنګه چې تر سپېګمو کې پیزار نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دین په هر شي کې دخیل دی په هر شي اوس او دسمات څه شي دین په او دسمات کې هم دخیل دی ته چې او دسماته او دسمات دې کوم دین دی تاسو وایو او دس چې ماته وایي څه کوي څه پوهېږي په پرتوک پرانیسته هلته زور درکړی او ورډازې وهي او دس چې ماته نو بسم الله به ووایي بسم الله الرحمن الرحیم بوه ایکی وجه څه ده ایکی وجه دا ده چې تا سره ملائک مقرر دي چې هغه ته کرامن کاتبین وای ا 24 غنټه تا ګوري نو ته چې بسم الله وای نو ملائکه تا تشاکی او تزان بربند کی او چې بسم الله نه او پرتوک پرانی دی او ځان بربند کې نو خپل ملائکه در باندې لعنت وای او ستا په عمل نامه کې ولیکلې تاسو وای په ایمان چرته بسم الله ویلې غولو ته کې نه بیا چې را پاسي بیا کلمات تیغه بوي اعوذ بالله من الخبث والخبائث